أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. سورة احزاب شروع ابتدا کی منگویلو سورت کی تحزیز فی تبلیغ دے تشجید پکی او د رسم باطل رد پکی اثبات د توحید او د رسالت د پاره پکی مثالونه دي. نو درې مثالونه مخکې ذکر شو. یو چې د یو سړی په زړه کې په خېټه کې په سینه کې الله دو زړونه نه دي پیدا کړي نو چې کله دو زړونه نشتی نشي کېده نو په یو عالم کې دو الها هم نشي کېده. دویم مثالو لکه څنګه چې خپله ښځه هغه مور نشي کېده پردی مور نشي کېده. دریم مثالو چې پردی زوی نشي کېده. زوی خدا هغه چا دی چې د چا نه پیدا دی، مور خو هغه ده چې د چا نه دی پیدا دی. نو دا درې خبرې دای په توحید د پاره مثالونه ذکر کول او نو دنیا کې ابتدا نشي ویلې نشي د مخلوقات د پاره دا نشي ویلې. نو د الله د پاره دوا الہ څنګه په یو عالم کې ثابته دا الله سره هیڅ حصدار شریک نشتی. دا غي تذکرہ وا وز دلته کې بیاوی کله چې تاسو आवाज کوئ نو داغه د خپل پلار په نوم باندې وته کوئ. پلان کې د پلان کې زوی دا خ انصاف والدا که تاسو یې پلار نه پیژنئ نو ستاسو رونه دی په دین کې نورور وتوایا ملګری وتوایا، لیکن دانه چې تو ته پردینم وې پردی طرف ته نسبتو کې کلا یو سړی مخامخ خلق یو سړی وې دا د پلان کې زوی دی، پلار نوم ولا غلط واخلي دیالته کې راسور شي زما پلار پلان کې ولې دی، زما پلار پلان کې دی. نو خپل غلط پلار نوم ویلو باندې سړی خپکیږي. نو چې کم الہ نه دی نه الہ هغه ته څنګه الہ وې او کم چې د الله سره ته شریکه نو دا خو د الله سره شریکان نه دي. نو ولې په دې باندې الله خپکیږي نه؟ ته چې کله یو سړی ته وې دا د ضرور دی، مطلب دا د په میراث کې د پلار شریک دی او نه زمارو ولې دی، زمارو خو بل له یا زمارو نه نشتی زه یوازې ولې دی د خپل میراث داغي کې داغه په ورکولو باندې او په تقسیمولو باندې د خپکی
نو پردے رور پردے سو اغزان لرور نہ ثابتئی اون چې کله دنیا کې تاسو داسې کوئ نو د الله د پاره ته څنګه غیر الہ مخلوق د الله سره څنګه یو شان کې برابر ہے کله کله داسې وشي په خطای باندې جب سړي خطا شي یا یو سړی وې نه پیژني دا پلان کې پشان دی دا پلان کې زوی دی خطا شو نا سړم وځه خد خطا شوی دی خیر دې نه خپل نوم او پلان متوریات کی ناز پلان کې موي نو کله تاسو خطا شي پدې کې نو خیر دی ګناه نشتی الله بخون کې مهربان دی خطا معاف کوي لیکن چې ته په قسم باندې وې دا پلان کې دا پلان کې زوی دی او پلار یې هغه نه یو بلی ورپسې بیا تذکرہ کوي د مؤمنانو د پاره پیغمبر زیات اولاد ہیں مومنانو ته زیات نږدې ده مومنانو باندې زیات رحیم او شفیق ده د پزان باندې دومره مهربان نه ده څومره چې پیغمبر په دې مهربان ده او ورسره دا خبرم کوي وازواجه امهاتهم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانه هغه د دې امت د دې خلکو میان دي نو چې کله میان دي نو بیا د هغې سره نکاح نه کیږي یو دلته کې دا خبره کوي دې صورت کې رستو بیا راځي چې دا جایز نه دی د هیڅ چا د پاره چې د پیغمبر نه رستو پیغمبر به وفات شي داغه نه رستو بیا د چا د پاره دا جایز نه دی چې د پیغمبر د بیبیانو سره نکاح وکړي ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا چرته هم داغي سره نکاح نه کولای کیږي ولې دا خو د مور په شانتی دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانه هغه د امت میان دي دارنګه خپلوانو تذکرہ کوي خپلوان دي رشتہ داران دي بعضی نږدې دي بعضی لري دي بعضی چې کم نږدې دي هغه میراث کې حقدار ګرځي او کم چې لري دي هغه میراث کې وته حصہ نه ملاويږي بیا د وعده تذکرہ کوي پیغمبرانو نه هم لوزونه اغستې شوی دي چې دا به تاسو داسې کوي آیت تذکرہ راضی مسئلہ دا مسئلہ پر رسوئی بیانوئی با قیامت را روان دے علت بے نور پتہ لگی رشتنو لبا اللہ جنت ور کئی او کم چی کافر دی داغی دے پار درناک عذاب تیار کر لے ادعوهم لآبائهم رابر ایدی لراد دید پلرانو پنوم هو اقصد عند اللہ داخ انصاف والد اللہ پنیز فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ کتاسو نپی جنید دی پلران فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ نستاسو رون دی پدین کے وَمَوَالِكُمْ استاسو ملگری دی نو تو دا ملگرے و طویلش رور و طویلش زمان عام طور بائیں بعضی خلق نہ پیجنی رورا چرته زی اے رورا دلته کې زپه طرف باندې رواني مخ پیجن مناز پلان کې کم ذکی دی وي دا پلان کې کور کم ذکی دی ته پوس رو 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 ته وي کله چې امزولی الکانی ناغرور نه وي بیا ملګری وي آئے ملګری عادت کې تپوس کوي نو ملګری وي عرب هم دغه سي الفاظ وي صدیق لفظ وي ماضی په کې د زمیل لفظ وي
او دا اخ لفظ پکې وای مشری هغه ته عام وته وای تر وته وای نو الله رب العزت وای پلانانو په نوم باندې وته واس کوي او پلان کې زویا دا خو هغه وخت کې چې کله سره نوم نه پیژني د پلان متوا پلان نوم د نظر زی نو بیا ته ورو وایا ملګری وته وایا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې تاسو چې کله بچی پیدا شي نو خپل نوم ولګ دی ولې سبا قیامت کې د دې ټول چې څومره انسانان دي د دې په مخ کې داغه نوم باغسته کیږي داغه د پلار نوم باغسته کیږي نو چې نوم خی نو سړی بیا شرمیږي نه او چې کله بعضې نوم سړی داسې کیږي چې بیا یې بچي دغه نوم نشي اغستی په هغې باندې شرمیږي ډېر شي نومونه دي چې هغه سړی ویلی هم نشي بعضې کې خو د حیواناتو نومونه یې ولې ایښودي دي بعضې کې کوم چې دا بعضې بوټي دي د هغې نوم یې ولې ایښودی دی د چا نوم وریجه دی او د چا نوم جوکی دی او د چا نوم شمکی دی دا خو پکې ښه دي بعضې نومونه داسې دي چې هغه سړی په خولې باندې اغستی نشي او بعضې ولې څاروو نومونه ایښودي دي الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ښکلی نوم دی سبا د ده نوم هم اغستی کېږي نو د ده د پلار نوم به اغستی کېږي نو نن که بچی دی نو سبا بیا پلار کېږي که نه نو دل هم ښکلی نوم کېده نو چې د ده بچي کېږي نو هغه له به هم هغه ښکلی نوم دي ښکلی نومونه پکار دي زموږ په دور کې وس یو بل مصیبت راغلی مصیبت دا دی چې یو نوم یې لیدلی چېرته په یو ځای کې سعودي ته تللی بل ځای ته تللی په نیټ باندې کتلي څه نومونه یې زده کړلي دا زموږ د کفیل نومو یا د کفیل د بچو نومو هغو ایښودي دي نو هغه نومونه دلته کې موږ ږدو هغه نومونه هم ځان له داسې نومونه چې هغه نه په قرآن کې او نه په حدیث کې هغه نومونه داسې نومونه چې د هغې معنی چې وګورې نو معنی هم څه بله بله لیکن وایي ولې وایي دا عربو چې ایښودي دي نو عربو چې نومونه ایښودي دي نو هغه موږ ته هغه غټ عربي ویلو ښکلي نومونه ږدوي عبدالرحمن دی عبدالله دی ښکلی نوم دی محمد دی احمد دی ښکلی نوم دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر شی نومونه دي هغې کې یو نوم راواخله هغه کې ده صحابو نومونه دي هغه کې ده صحابیاتو نومونه دي هغه کې ده نو دې چې ګرځي نو داسې نوم به ګوري چې هغه چېرته په امریکا کې ده یو انګریز نومي یا چېرته په هندوستان کې د یو هندو نومي داسې نومونه ګوري بیا مولیانو پسې ګرځي دې سم د معنی څه ده او نو ښکلی نوم کېدی بعضې زموږ علماو لیکلي کتابونه لیکلي هغه کې نومونه دي اسلامي نام په دې باندې ګڼ کتابونه دي او دا ډېر ښه نومونه یې پکې را ونډ کړلي د هغې ترجمه یې ورسره هم لیکله معنی یې لیکله ورسره نو هغه ښکلي نومونه دي صحیح نومونه دي څه شک شبه پکې نشتي او دلته کې چې دا نوري نو هغې بیا پسې ګرځې دا څه شی دی وایي دا خو نه په عربۍ کې شته نه په پارسۍ کې شته او تر دې پورې نه په اردو کې شته کوم ځای کې دی دا د هندۍ نوم دی هندوانو نوم دی دا بل پکې دلته کې نشته نو دا د عبرانۍ نوم دی او دا بل چې دی دا سنسکرت کې ورته داسې وایي هغه طرف ته نو نوم یې ښودل جایز دي که سړی ږدي
لیکن خبر دا ده چې هغه عربی نوم کیږي سړی او ښکلی نوم کیږي چې معنی م ښیي. ادعوهم لآبائهم را بلی دی لرا د دې د پلرانو په نوم هو اقسط عند الله دا ښه انصاف والا ده د الله په نزد. فإن لم تعلموا آباءهم که تاسو نه پېژنئ پلران د دې فإخوانکم فی الدین نو دا ستاسو وروڼه دي په دین کې و موالیکم او ستاسو ملګري. ولیس علیکم جناح او نشته تاسو باندې څه ګناه فیما اخطأتم به په هغه څه کې چې تاسو خطا شئ په نوم کې خطا شئ. ولکن ما تعمدت قلوبکم لیکن گناہ په هغه کې دی چې قصد کړی زړونو ستاسو په قصد باندې ورته وایي دا د پلان کې زوی دی وي او هغه د هغه پلار به بلي. وکان الله غفورا رحیما دی الله بخونکی مهربان. از یو بره خبره پکې راځي پلار دا خلق بدلی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چا چې خپل پلار بدل کو نو قیامت پر ورځ باندې الله رب العزت به جهنم ته غورځي. ولې خپل پلار باندې ولې شرمېږي؟ خپل پلار ولې بدله؟ نو بعضې پکې داسې چې هغه خپل پلار نه بدلی لیکن دغه مور او پلار ولا پلار بدلی. د سړي بچی وي هغه به ورکي بل چاله به ورکي. اگر دا د بل چا کېږي دا راوړی یو دی او دا نه دا پلان کې شو دا کوم ځای کېږي؟ دا زموږ وایي بچي نشته نه دا زما دا ستا شو وي نه هغه به خپل نوم ولې خپل لیبل پې ولګوي پلان کې ابن پلان کې. اگر د دغه سړي چې کم نوم دی حقیقت کې سبا قیامت کې به هغه اغستی کېږي د دې چې کوم صحیح پلار دی الله ته معلوم دی. دلته ته شل پیرې خطا کې هلته کې به بیا دې هم په شک کې اخته یې دا کله کله پردی بچی هغه ورکي مسئلې جوړېږي جنۍ یې هغه ورکي مسله جوړه شي مسئلې ټولې د دغه دا ستا اختیار نشته چې تیزه چاله دغسې ورکې زوی اخلي چاله ورکوي لور اخلي چاله ورکوي زه دا ستا شوه ته به خپل نوم پورې کا. هغه ځای کې ورکول چې کوم شریعت ویلي نکاح باندې هغه جدا مسله ده او شریعت ویلي وکړه والده کې پلار به نه بدلې. بعضې خلک شناختی کارډ کې د ښځې د خاوند نوم ولیکي بد کوي کله کله مسلې جوړېږي دی نه او د په دغه ځای کې د پلار نوم ولیکه که نه زموږ هغه بل هم کمزوري شته. اگر د پلار نوم ته ولې حذف کوې ولې ته ختمه خاوند نوم پکې ولیکي نه خاوند نوم نه د پلار نوم پکار دی او که نه خاوند نوم لیکي هغې له بله خانه جوړه کا وروسته لاندې ورته ولیکه که نه خاوند یې دا دی پلار یې دغه دی خاوند یې دا بل دی ولیکه پکې ته مسله ورشته. لیکن داسې نه چې د خاوند هلته کې لیکلي پلار یا خاوند نو هلته کې پکې ولیکي خاوند نوم پکې ولیکي پلار د منځ نه وځي. زموږ وفاق المدارس په بعضې سندونو کې مسلې جوړېږي. شناختی کارډ یې لیکل دی شناختی کارډ کې د خاوند نوم لیکل دی هلته کې ول هغو نتیجه بنده کړله نه راځي. د پلار صحیح نوم راولېږي خاوند نوم نه چلېږي هلته سند کې به د پلار نوم لیکلی کېږي. اول پکې نه ویل کېږي. ادعوهم لآبائهم را بلی دی لره د پلارانو په نوم واقسطو عند الله دا ښه انصاف ول د الله په نزد. فإن لم تعلموا آباءهم که تاسو نه پېژنئ پلران د دې فإخوانکم فی الدین نو ستاسو وروڼه دي په دین کې او موالیکم او ستاسو ملګري. ولیس علیکم جناح نشته تاسو باندې ګناه فیما اخطأتم به په هغه څه چې خطا شئ تاسو په هغې باندې ولکن ما تعمدت قلوبکم لیکن
گناہ پا آغی کی دے چی قص کرے پا آغی ما ینزرون استاسو وکان اللہ غفور رحیم دے اللہ بخون کے مہربان. اللہ رب العزت مولا قرآن و سنت باندې عمل کول توفیق راکړي. اللهم اغفر لي ولا عليك.